بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب تیر درس کې د فارماکوکینیتیک په تطبیق لارو ابزرپشن او دې باندې خبرې کړې وي. راځو اوس په ډسټربیوشن یا د درملو په توزیع باندې خبرې کوو. ډسټربیوشن یا د درملو توزیع وی ډسټربیوشن دې ته ویل کېږي چې کله چې دوا له وینې جریان ته ورسیږي ابزرپشن په مرحله کې، یعنې جذب شوی وینې جریان ته ورسېده، نو د وینې جریان څخه چې کله دوا بین النسجي مسافو ته او یا بین الخلالي مایعاتو ته تیریږي دې ته ډسټربیوشن ویل کېږي. یعنې ډسټربیوشن په مرحله کې دوا چې ده د وینې جریان پرېږدي او انساجو ته توزیع کېږي. مګر کله چې کوم دوا وي اورل استعمال شي په هغې کې لومړنۍ مرحله هغه ابزرپشن د فارماکوکینیتیک، یعنې اول ابزرپشن کېږي، جذب کېږي دوا، دوران ته ځي، دوران نه وروسته ډسټربیوټډ کېږي یا په انساجو کې توزیع کېږي. مګر که چېرته کومې دواګانې هغه دواګانې چې مستقیما آیوي تطبیق شي یا ورید له لارې تطبیق شي، نو په دې دواګانو کې هغه لومړنۍ مرحله چې د فارماکوکینیتیک د هغه مستقیما ډسټربیوشن ده. ډسټربیوشن یا توزیع بیا د فارماکوکینیتیک لومړنۍ مرحله هغې دواګانو لپاره ده چې ورید له لارې تطبیق شي. چې ډسټربیوشن یا د درملو توزیع هم د یو شمېر فکتورونو پورې اړه لري، لکه مثلا لوکل بلډ سپلای او کارډیک آوټپوټ. یو شمېر فکتورونه دي چې د درملو توزیع پورې اړه لري، لکه مثلا لوکل بلډ سپلای اینډ کارډیک آوټپوټ. یعنې دا معنا چې هر څومره چې د وینې جریان یو ساحې ته زیات وي، بلډ سپلای یو ساحې ته زیات وي، هلته د درملو توزیع زیاته ده. لکه مثلا دماغ، ځیګر او پښتورګو دې ساحو ته د وینې جریان زیات دی. لکه لیور، برین، همدغه شانتې کډني، دې ساحو ته د وینې جریان زیات دی، نو ځکه د درملو توزیع هم په ځیګر کې، دماغ کې او کډني کې ډیره صورت نیسي. او برعکس هغه ساحو ته چې د وینې جریان کم وي د درملو توزیع پکې هم کم صورت نیسي. لکه مثلا سکلیټل مسل، سکلیټل مسل یا هم شحمي انساج یعنی فټي ټیشو. دارنګه ځینې احشاوې یا ویسرل ارګان چې دې ته د وینې جریان کم دی، لکه سکین، د څه علاوه سکین پوستکی، نو هغه ساحو ته چې د وینې جریان زیات وي هلته درملو توزیع زیاته ده، او هغه ساحو ته چې د وینې جریان کم وي هلته درملو توزیع کمه وي. بل راځو دویم فکتور چې دی هغه عبارت له د کپیلري پرمیبیلیټي ده. کپیلري پرمیبیلیټي یعنی د شعوري عروقو نفوذي قابلیت. دا معنا چې د عضویت په هره برخه کې چې د شعوري عروقو نفوذي قابلیت زیات وي هلته به د وینې جریان زیات وي. لکه مثلا ځیګر او توري کې د شعوري عروقو نفوذي قابلیت ډیر زیات دی، لکه په لیور او سپلین کې د شعوري عروقو نفوذي قابلیت زیات دی، نو دلته د دوا توزیع په ښه ډول صورت نیسي. خو هغه ساحې چې هلته د شعوري عروقو یا کپیلري پرمیبیلیټي هلته کمه وي، نو د درملو توزیع هم کمه وي. لکه مثلا دماغ، برین یا دماغ کې دلته درملو د شعوري عروقو کوم چینلونه چې د دوی نفوذي قابلیت ډیر کم دی، نو ځکه دماغ کې د درملو توزیع هم کمه وي. بل فکتور هغه د انساجو حجم یا ټیشو والیوم دی. انساجو حجم یا ټیشو والیوم د انساجو حجم د درملو په توزیع باندې هم تاثیر لري. لکه مثلا وی څومره چې د انساجو حجم زیات وي په هماغه اندازه د درملو توزیع په دغې انساجو کې کمه ده. یعنی څومره چې د انساجو حجم زیات وي درملو توزیع کمه، او که د انساجو حجم کم وي درملو توزیع پکې زیاته ده. بل د پلازما پروټین سره د درملو بانډ دی. څلورم فکتور پلازما پروټین بانډ.
یعنې د پلازما او د انساجو د پروټینونو سره د درملو بانډ څومره چې کوم دوا چې د پلازما د پروټینونو سره زیات بانډ جوړوي یا های یوځای کېدو قوت ورسره زیات لري د پلازما پروټینونو سره، نو د دې دواګانو توضیح په انساجو کې کمیږي. او که د پلازما د پروټین سره بانډ کم وي نو درملو توضیح په د انساجو ته ښه ډول صورت نیسي. بل د درملو شحم خوښونکې خاصیت دی. شحم خوښونکې خاصیت یعنې لیپوپیلیک دواګانې، یعنې هغه دواګانې چې شحم خوښونکي هغه د حجروي غشا څخه په اسانۍ سره تیریږي، ځکه دغه دواګانې وایي د حجروي غشا په لیپیډ لایر یا شحمي طبقه کې لومړی منحل کیږي او وروسته بیا د حجرې داخل ته ننوځي. نو هغه دواګانې چې په شحمو کې منحل وي یا شحم خوښونکي، د دې دواګانو توضیح نظر هغه دواګانو ته چې اوبه خوښونکي زیاته ده. بل راځو د دې درملو څلورم فکتور یا د فارماکوکینیتیک بله برخه چې عبارت له میتابولیزم دی، په دې باندې خبرې کوو. میتابولیزم د دواګانو څلورم فکتور هغه عبارت له میتابولیزم څخه دی. د فارماکوکینیتیک بله مرحله چې عبارت له میتابولیزم څخه دی، وی میتابولیزم دې ته ویل کیږي د درملو بدلیدل په خپل نهایي محصول یا میتابولیت باندې عبارت له میتابولیزم څخه دی، چې دغه میتابولیزم په مختلفو اعضاو کې صورت نیسي، خو زیاتره په لیور یا ځیګر کې صورت نیسي. یعنې ډېر کامن میتابولیزم څخه چې دی یا عضو چې دغه په لیور او یعنې کډني ځیګر کې صورت نیسي. خو د ځیګر څخه علاوه ځینې نور اعضا هم شته، لکه پښتورګي، سږي، کولمو مخاطي شدې کې هم درملو میتابولیزم صورت نیسي. کډني کې، لنګس کې او انټسټینل موکوزا کې. یعنې درملو میتابولیزم هغه زیاتره په ځیګر کې صورت نیسي او د دې څخه علاوه په ګردو کې، سږو کې، همدارنګه د کولمو په مخاطي غشا کې هم د درملو میتابولیزم صورت نیسي. کله چې درمل په میتابولیزم باندې ورسیږي او د دې نهایي محصول یا میتابولیت لاسته راشي، نو هغه له بدن څخه اطراح کیږي. خو ځینې دواګانې په خپل اصلي شکل له بدن څخه اطراح کیږي، بدون له دې چې په میتابولیزم باندې ورسیږي. دغه دواګانې په خپل اصلي شکل اطراح کیږي، لکه مثلا فورساماید چې ډایورټیک یا مضررې دواګانې دي، نو دغه دوا په خپل اصلي شکل له ګردو څخه اطراح کیږي. کله چې په درملو باندې د میتابولیزم پروسه صورت نیسي، نو په دې مرحله کې د درملو هغه فارماکولوژیک تاثیرات یا افیکټ چې کوم دي، د درملو افیکټ، ډرګز افیکټ، د میتابولیزم د ترسره کېدو نه وروسته د درملو هغه فارماکولوژیکل افیکټ یا تاثیرات چې کوم دي هغه د انزایمونو په واسطه کمیږي او درمل چې دی اکثرا غیر فعاله کیږي او له بدن څخه خارجیږي. مګر ځینې دواګانې چې نه غیر فعاله کیږي او همدغه شانتې فعال شکل وي، لکه د مثال په ډول انالافریل چې میتابولیزم باندې ورسیږي هم نه غیر فعاله کیږي او په فعال شکل باندې بیرته پاتې کیږي. بل دا چې د میتابولیزم په پروسه کې درمل چې دی د نان پولر شکل څخه، د نان پولر یا غیر قطبي درمل په پولر درملو یا قطبي شکل باندې بدلیږي او په نتیجه کې اطراح یا اکسکریشن ته برابریږي. نو د میتابولیزم هغه پروسه ده چې درمل په خپل نهایي محصول باندې بدلوي، او لنډه ده چې درمل اطراح ته برابروي. خو ځینې استثناءات شته یا ځینې دواګانې چې نه غیر فعاله کیږي او په خپل اصلي شکل اطراح کیږي، لکه پوریساماید، یا ځینې نه غیر فعاله کیږي لکه انالافریل. همدغه شانتې درمل چې دی د غیر قطبي شکل نه په قطبي شکل لاړی او اطراح ته یې برابروي. بل دا چې د ځینې درملو وی هاف لایف چې هغه ډیر کم وي، لکه مثلا ډیازیپام هاف لایف مخکې له دې نه چې په میتابولیزم باندې ورسیږي، د ډیازیپام هاف لایف تقریبا
د 20 نه تر 50 ساعتو پورې دی. خو کله چې دغه ډیزیپام په میتابولیزم باندې ورسیږي او د دې هغه میتابولیت چې ډیس میتایل ډیزیپام څخه عبارت دی، ډیس میتایل ډیزیپام څخه عبارت دی، د دې هغه هاف لایف چې دی هغه اوږدیږي، چې مخکې له دې نه چې ډیزیپام په میتابولیزم ورسیږي هاف لایف یې 20 نه تر 50 ساعته دی. خو د میتابولیزم په نتیجه کې د دې هاف لایف چې دی هغه تقریبا 100 ساعتو ته رسیږي. یعنې د دې میتابولیت هاف لایف چې دی هغه زیاتیږي او 100 ساعتو ته رسیږي. نو د میتابولیزم په نتیجه کې درمل چې دی د خپل اصلي شکل نه په خپل نهایي محصول باندې یا خپل اصلي شکل ډول خپل نهایي محصول باندې بدلیږي او دې ته برابریږي چې دغه درمل له بدن څخه خارج شي. ځینې دواګانې غیر فعاله کیږي، ځینې نه غیر فعاله کیږي، ځینې په میتابولیت باندې بدلیږي او ځینې نه بدلیږي، لکه پورساماید. کوم چې نه غیر فعاله کیږي لکه انالاپریل. بل دا چې بل تغییر پکې دا راځي چې درمل د غیر قطبي شکل نه په قطبي شکل باندې بدلیږي، یعنی نان پولر نه په پولر شکل باندې بدلیږي او بیا د بدن نه اطراح کیږي. بل دا چې د ځینو دواګانو هغه میتابولیزم په نتیجه کې د ځینو دواګانو هاف لایف زیاتیږي، لکه ډیزیپام مخکې له دې نه چې په میتابولیزم ورسیږي هاف لایف یې 20 نه تر 50 ساعته دی. خو کله چې د دې میتابولیت لاسته راځي د هغې هاف لایف اوږدیږي، چې ډیس میتایل ډیزیپام چې تقریبا هاف لایف یې 100 ساعتو ته رسیږي. بل د میتابولیزم په مراحلو باندې خبرې کوم. میتابولیزم یې دوه عمده مرحلې لري، یو یې فیز 1 دی، فیز 1 او بل یې فیز 2 دی. په فیز 1 مرحله کې په دې مرحله کې درمل چې دی په اوبو کې په منحل شکل باندې بدلیږي او عمده تعامل چې دی کې کوم صورت نیسي هغه عبارت له اکسیدیشن تعامل څخه دی. خو مګر کیدلی شي ځینې وخت کې په درملو باندې هایدرولایزیس تعامل، هایدرولایزیس او کله کله ریډکشن هم صورت ونیسي. خو عمده تعامل په دې کې هغه عبارت له اکسیدیشن تعامل څخه دی، چې په دغه مرحله کې درمل غیر فعاله کیږي او له بدن څخه اطراح کیږي. خو بیا هم ځینې درمل په فعال شکل پاتې کیږي او ځینې درمل د فیز 1 مرحلې نه فیز 2 مرحلې ته ځي، چې فیز 2 مرحله کې هغه تعاملات چې کوم دي هغه به د کانجوګیشن تعامل صورت نیسي. کانجوګیشن یعنی دا معنی چې د درملو سره ځینې مالیکولونه او ځینې ذرات یو ځای کیږي او کله چې دغه مالیکولونه او ذراتو سره یو ځای شولو نو دغه دوا د بدن څخه اطراح کېدو ته یا اکسکریشن ته برابروي، لکه مثلا اسیټیټ، ګلوټامین، ګلایسین، سلفیټ. په دغه فیز 2 مرحله کې چې موږ کانجوګیشن مرحله ده، په دې مرحله کې د درملو سره ځینې مالیکولونه یو ځای کیږي او بیا په نتیجه کې درمل په قطبي محصول باندې بدلوي چې اطراح ته یې برابروي، لکه اسیټیټ، سلفیټ، همدارنګه ګلایسین، ګلوکورونیک اسید او داسې نور لکه ګلوټامین. دغه د درملو سره یو ځای کیږي او درمل اطراح ته برابروي، چې په دغه مرحله کې یو شمېر تعاملات صورت نیسي، لکه ګلوکورونایډ کانجوګیشن، چې په دې مرحله کې د درملو سره ګلوکورونیک اسید یو ځای کیږي او په نتیجه کې په اوبو کې په منحل شکل بدلیږي او بدن څخه اطراح ته برابروي. همدغه شانتې مختلف تعاملات په دې مرحله کې صورت نیسي. نو دغه تعاملاتو څخه یادوري نه کوو، صرف دومره باید په یاد ولرو چې فیز 1 مرحله کې په درمل په اوبو کې په منحل شکل بدلیږي او ځینې تعاملات چې صورت نیسي چې عمده تعامل هغه د اکسیدیشن تعامل دی، چې په دې مرحله کې درمل باندې چې دا تعاملات صورت ونیسي نه درمل په غیر فعال شکل بدلیږي او بدن څخه اطراح کیږي. مګر ځینې درمل بیا هم فعال شکل پاتې کیږي او د دغې مرحلې نه وروسته دویمې مرحلې ته ځي، چې په دویمه مرحله کې عمده تعامل هغه عبارت له کانجوګیشن تعامل څخه دی، چې په دغې تعامل کې یو درملو سره ځینې ذرات او مالیکولونه یو ځای کیږي او درمل دې ته برابروي، یعنی پولر شکل ته اړوي چې د بدن څخه اطراح شي.